والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله العظيم. معززو دا سورة البقرة 2 نمبر آیت الہ العالمین فرمائی ان الذین آمنوا بیشک هغه کسان چې یقین کړي هغوی والذین او هغه کسان هادو چې یهودیان دي والنصارى او هغه کسان چې نصارا دي والصابئین او هغه کسان چې صابئین دي من آمنا سوک چې ایمان او یقین لري بالله د الله په ذات والیوم الاخر او رستنی ورځ باندې وعمل صالحا او نیک عمل کوي فلهم بستدوی لرا اجرهم اجر د دوی عند ربهم د دوی د رب پنیز ولا خوف علیهم او نبوی ير په دوی باندې ولا هم يحزنون او نبوی غمجن شي. دا د دې آیت مبارک لفظي ترجمه و. مخکې آیتونو کې الله تبارک وتعالى د يهوديانو باندې چې کم انعامات کړي او د هغه تذکره وکړه د هغه نه بعد دغه يهوديانو ناشکری وکړه او الله تبارک وتعالى د هغه سزا ذکر کړه. د قرآن عظیم الشان یو ښکلی اسلوب او طریقه ده چې کله ذکر د کافرانو کې بیا هغې نه بعد متصل ذکر د مؤمنانو راځي یا د مؤمنانو ذکر وکړي د هغې نه بعد متصل ذکر د کافرانو. دغه شان چې کله د جنت ذکر وشي د هغې نه بعد د جهنم ذکر کوي یا د جهنم ذکر وشي د هغې نه بعد متصل ذکر د جنت کوي. دا د قرآن عظیم الشان یو عجیبه طریقه ده. مخکې د عذاب تذکره وکړه د یهودیانو چې هغوی باندې ذلت او مسکنت باری تعالی حاوی که. اوس په دغه آیت مبارک کې باری تعالی مؤمنانو ته خوشحالي ورکوي او د مؤمنانو د نیک عمل تذکره کوي چې څه کم په حقیقي معانیو سره مؤمنان دي او د یو څو ډلو تذکره وکړه باری تعالی یهود دي نصارا دي او صابئین. یهود دا د حضرت موسی علیه السلام مبارک قوم ته ویلی او دې ته یهود ولی وی ځکه چې کله دوی عبادت د سخی وکړه وقالوا انا هدنا الیک او بیا موسی علیه السلام او د دې قوم وویل چې یا الهه موږ ستا طرف ته رجوع کوو. نو لدیب هدنا دغه لفظ د هدنا نه دوی بیا یهودیان شي او یا دا خبره چې ونسبوا الى یهودا اکبر ولد یعقوب علیه السلام چې دوی اولاد د یعقوب علیه السلام یو زوی چې هغې نوم یهودا و. د هغې د اولاد نه دي ځکه ورته یهود ویلی شي. بل ډله ذکر په دې کې د نصاراو دی. نصاراو ته نصارا ولي وی ځکه چې په دې وی دی په کم قریه باندې نازلیږي نو د هغې نوم به ناصره وي له دې وجې نه وی دوی ته نسبت د نصاراو وشو او یادا چې دوی یو بل سره مدد کوي له دې وجې نه دوی ته نصارا ویلی شي. بل لفظ د صابئي ذکر دی. صابئي چاته وی واذا خرج من دینه الى دین آخر چې کله د خپل دین نه بل دین طرف ته لاړ شي دوی ته نصارا وی یو دین نه بل دین ته اوختل دغې ته بیا صابئي ویلی شي. همدغه شان وی كانت العرب يسمون النبي صلى الله عليه وسلم صابئا. رسول الله مبارک ته هم عرب الصابئي ویلی ولي ولانه اظهر دينا بخلاف اديانهم
چې کله رسول الله مبارک راغی هغه د خپل دین پرچار وکړ، خپل دین راښکاره کړ، د هغوی دین ختم شو. لدی وجنا عرب ورته وویل چې یاره دا شی دی صابئي دی. وای صابئي دي ته ویلی شي چې کله یو دین نه بل دین طرف ته عروج وکړي. اوس په دغه آیت مبارک کې الله تبارک وتعالی فرمایي چې هغه کسان چې مؤمنان دي او هغه کسان چې يهوديان دي او نصارا او صابئین څوک چې ایمان راوړي له دوی نه. اوس مخکې تذکره د آمنو وکړه چې ان الذين آمنوا، بیا وایي چې څوک ایمان راوړي. نو علما فرمایي چې دلته کې تحصیل د حاصل راځي. څه معنا؟ یو شی حاصل دی او ته بیا هغه شی در حاصلې، دې د تحصیل د حاصل ویل شي. نو د دې معنا بیا لکه تفسیر کبیر کې امام فخر الدین رازی رحمه الله داسې نقل کړي او د ابن عباس سے یو قول را نقلی چې المراد الذين آمنوا قبل مبعث محمد بعيسى عليه السلام مع البراءة عن أباطيل اليهود والنصارى. و دین مراد هغه کسان دي چې د رسول الله مبارک د بعثت نه وړاندې عیسی علیه السلام مبارک باندې هغه ایمان راوړیو، خو لیکن هغه خلک چې اباطیل الیهود والنصارى معنا دا چې هغه په خپل دین کې که يهوديانو که نصارا باطل اشیاء نو داخل کړي، دینه مراد هغه کسان. بیا وایي چې قصب نو ساعده، بحیره راهب راواله، حبیب النجار، دا بیا اشیاء السلمونه ذکر کوي. نو آخر کې بیا لیکي چې کأنه تعالی قال، گویا چې باری تعالی فرمایي چې ان الذين آمنوا قبل مبعث محمد صلی الله علیه وسلم، هغه کسان چې هغه یقین کړي دي مخکې دا بعثت د رسول الله مبارک نه، او هغه کسان چې هغه په دین باطله باندې وو چې يهود دي یا نصارا. من آمن منهم، څوک چې د دوی نه ایمان راوړي پس د بعثت د رسول الله مبارک نه، د الله په ذات او ورځ د آخرت او وبمحمد صلی الله علیه وسلم او د رسول الله مبارک په ذات باندې، فلهم اجرهم عند ربهم، د الله په نس باندې د دوی اجر دی. یا و دینه مراد منافقان دي اول ان الذين آمنوا، ځکه لکه قرآن عظیم الشان کې یو بل ذکر الله فرمای یا ایها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله، اے مومنانو ایمان راوړی. تاسو ګوره مومنان خو مخکې نه دي، نو بیا ورته ولي و چې ایمان، مومنانو خو ایمان مخکې نه راوړی، نو بیا ورته ولي و چې ایمان راوړی. تاسو علما فرمایي چې دا یو د خلی اقرار دی، یو د زړه اقرار دی. نو دلته کې مراد د زړه اقرار دی چې یا ایها الذين آمنوا، اے مومنانو آمنو، د زړه اقرار وکړئ. تاسو د زړه اقرار دی. نو دلته کې ان الذين آمنون وی تفاسیر لکه امام فخر الدین رازی رحم الله دا توجیه هم ذکر کړی دی چې دینه مراد منافقان دي. منافقانو به اقرار باللسان کولو چې آمنا بالله، والله فرمایي چې وما هم بمؤمنین، دوی د زړه ایمان نو راوړي، دوی مؤمنان دي. نو یو توجیه پکې هم دا کړی دا چې یؤمنون باللسان دون القلب وهم المنافقون، چې دوی دا لسان باندې وایي چې موږ مؤمنان یو، قلب اقرار باللسان کوي خو تصدیق بالقلب نشته. نو دغه کسان ته مراد دي. نو بیا الہ العالمین فرمایي چې څوک د رسول الله مبارک په ذات او دلته کې د نبی رسول الله مبارک تذکره وکړي. الله فرمایي چې د الله په ذات باندې او ورځ رستنی باندې چې څوک ایمان راوړي، د نبی رسول الله مبارک ذات تذکره ونکړي. بعضی خلک به دا خبره کوي چې یاره د الله په ذات باندې ایمان راوړو او دا الله تبارک وتعالى په ذات مونږ ایمان راوړو او آخرت باندې، نو بس مونږ مؤمنان یو. خو نه، دا د هغوی قول نه تسلیمو. لکه یهود او نصارا دوی د الله په ذات هم ایمان راوړي ورځ رستنی باندې، خو لیکن صرف زما او ستا آقا نه مني، محمد مصطفی. اوس که څوک زما او ستا د آقا رسالت نه مني هغه مؤمن نه دی. که څوک د رسول عربي صلی الله علیه وسلم دا راوړلې دین نه مني، دا هم څه شي دی؟ دا هم مؤمن نه دی. دغه شان دین به مني، د رسول الله مبارک ذات به مني، د هغې رسالت به هم مني، نو بیا به ته کامل مؤمن وي. که څوک دا خبره کوي چې موږ د الله ذات منو او ورځ آخرت هم منو، خو لیکن د رسول الله مبارک په ذات ایمان نه راوړي،
نو د دې خبرې مقصد دا دی چې د الله قول نه مني. ځکه الله تبارک وتعالى خپل فرمایي چې محمد رسول الله، محمد صلی الله علیه وسلم د الله رسول دی. خو چې ته د الله قول مني نو بیا به دام مني چې د رسول الله مبارک ذات اقدس دا د الله رب العزت رسول را لېږلی شوی رسول دی. ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. که یو سړی رسول مني خو دا نه مني چې یاره دی وایي چې رسول الله مبارک آخري نبی نه دی، دا هم کافر دی. رسول الله مبارک به آخري نبی هم ته تسلیمه، ولكن رسول الله وخاتم النبيين، رسول د الله دی او خاتم النبیین دی. ځکه د الله قول بیا ته نه مني. ته چې دا خبره کې چې زه د الله ذات منم نو د الله ذات داسې به مني چې د هغې هر حکم به هم مني، د هغې قول به هم مني. که چېرته دا د هغې قول تا ونه منه تا د الله ذات نه انکار وکړه. نو الله رب العزت فرمایي چې محمد صلی الله علیه وسلم دا د الله رسول دی خو خاتم النبیین هم دی. اوس چې کم دین زما او ستا آقا راوړی دی د موسی علیه السلام مبارک په دین کې یهودیان د هغې تر وخته پورې چې چا د تورات پیروي کړې ده، د موسی علیه السلام اتباع کړې په صحیح معنی سره هغه مؤمنان دي. هغې نه بعد د عیسی علیه السلام په دور کې هم دغه شان. خو که چېرته اوس یو انسان یهودي یا نصراني دی او دی وایي چې نه موږ خو مخکې ادیان دینونه منو که نه، خو لیکن دا نه منو، دې ته به مونږ مسلمان نه وایو، دې بېدینه دی. ځکه چې زما او ستا آقا کم دین او اسلام راوړی. الله فرمایي چې ان الدین عند الله الاسلام، د الله رب العزت په نیز باندې دین چې دی هغه اسلام دی. دا اسلام د الله په نیز باندې دغه ښکلی دین دی او زما او ستا آقا ته دغه دین یې ورکړی دی. هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودین الحق ليظهره على الدین كله. اله هغه ذات دی چې خپل رسول را لېږلی دی د دین حق سره، بالهدى و هدایت سره او دین حق سره. څه دپاره؟ لیظهره، چې غلبه حاصل شي دغه دین ته، چې غلبه حاصل کی محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم دغه دین کل په ټولو ادیانو په ټولو دینونو باندې. دغه زما او ستا آقا چې کم دین راوړی دی دینه بعد نو ټول دینونه منسوخ شول. چې کم کتاب یې راوړی ټول کتابونه منسوخ شول. چې کم نبی زما او ستا محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم خو خپله فرمایي که چېرته زما په دور کې موسی علیه السلام یا عیسی علیه السلام مبارک راشي نو هغوی باندې هم لازمه خبره ده چې زما پیروي وکړي. پاتې شوه د یهود او نصارا چې دوی ایمان نه راوړي نو دغه موسی علیه السلام ته ځان منسوبوي. د هغې قول هغې باره کې هم دا دي چې ته به رسول الله مبارک ایمان راوړي. عیسی علیه السلام باره کې به ته به رسول الله مبارک باندې څه کې ایمان به راوړي. خو که چا دغه دین قبول نه کړه الله فرمایي ومن يبتغي غير الاسلام دينا، چا چې دغه اسلام نه علاوه بل دین طلب کړه فلن يقبل منه، د سره به دنه دا دین نشي قبلولی. وهو في الاخره من الخاسرین، او دی به د خاسرینو نه وي، دی به د نقصان اوچتوونکو خلکو نه وي. زما او ستا کم دین هغه په ټولو دینونو کې بهتر دین دی. کله زما او ستا دین راغی هغه ټول دینونه منسوخ شول. که چېرته هغوی په دغه حالت لکه عیسی علیه السلام مبارک به راځي خو د چا پیروي به کوي؟ خو زما او ستا د آقا پیروي به کوي. نو دغه شانتي هغه خلکو باره کې الله رب العزت فرمایي چې فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. دغه خلکو دپاره بیا څه شی دی؟ نه به روز قیامت دوی باندې خوف وي، لکه تمام خلک به خوف یره کې به وي، خو دغه خلک به د عرش د سایې لاندې ولاړ وي او نه به غمجن وي. والله رب العزت دې موږ هم دغه ډله کې راولي. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والفعل والنية والهدى. Subscribe this channel and press the bell icon for more videos. Thank you for watching. Allah Hafiz.